بس د دې تاریخ حوالې خو تاسو ما خبرې وکړې چې د دې تاریخ موږ ته هېڅ قسم علم نشته، خو مشران د خولې وینا ده چې 3.5 کاله عمر دی د جوماتو. نو دې نه مخکې موږ ته دا دې کې به مخکې پخوا چې کوم وو نو لکه براول مولوي صاحب په دې جومات کې پاتې شوی دی. بیا د هغې نه وروسته چې کوم وو امانګل مولوي صاحب وو. امانګل مولوي صاحب نه وروسته چې بیا راغلی وو پیدا مولوي صاحب وو. پیدا مولوي صاحب نه اوس بیا یو مهاجر راغلی وو افغانی وو. بیا هغه لاړ د هغې نه وروسته ثناء الله مولوي صاحب دی. الحمدلله هر څه په ترتیب سره روان دي او ډېر په ښه طریقه روان دي. مخې ته کومه آبادي وه برنډه چې ملګري یادوي کمره هغه اوس پړاودی شوه، هغه تازه جوړه شوه. خو دا کوم ګلکاري چې شوې دا څومره لرګی لګېدلی دی دا د یو لرګي نه دا غونډه ګلکاري شوې. تاسو کیمرې وال ملګرو ته وښیئ. بل دا شاته چې کوم اوس آبادي وشوله دا نوې تازه شروع شوې ده. ملګرو امداد کړی د هغې په وجه باندې دا کوز بیسمنټ ساتو مدرسه به پکې سازېږي انشاءالله او پس په لمانځه دپاره کلي او ځګۍ سازېږي. دا د دغه زمانه کې جوړ شوی دی چې غالبا په 1319 کې دا مکمل شوی دی. حالن کې چې دا 8 کاله خو په دې کار لګېدلي لا زیات وو، ولې چې هغه وخت کې خو داسې کار نه و او سر یې نور خو ټول سوادګان پکې وو، ماروشاه جان خو سر یې سیدان وو ټول او عزتمن خلک وو. همداسې عزتمن خلک وو چې هغه وخت نواب به چېرته راته نو دې دغه کې به یې پیزار ایسته، دومره ادب به یې هغو کوو او حقیقت دی چې ادب خلک هم نو هغوی به دغه منصور احمد جان سر و، یعنې دغه کوم زموږ مشرانو به هم ویل که نه چې دغه سر و اصلي جومات دغه په دغه نګرانۍ جوړ شوی د نقیب جانګري ورنیکه و که نه د هغه د زوی نوم چې کوم محمود جان نوم یې خو ګمبیر سواد مشهور و د نقیب جانګري د نیکو او بیا دا د هغه پلار و د منصور احمد جان ودرېدو. دا اصلي هغه زمانه کې جوړ شوی دی. نو تقریبا دغه 1319 مکمل شوی دی او اوس 1447 دی. نو حساب یې وکړو چې دغه دومره موده وشو او کوټه پخوانی ده، کوټه ډېره پخوانی ده وایي که نه دغه د اورنګزېب بادشاه د زمانې ده وایي. بابر دغه سخي عرب خان ګورنر و په باجوړ وایي که نه د هغه د وخت نه